دا خالص دی جنازې ټایم دی، خو بیا یو وخت ورکړی شي یا د مېلمنو انتظار وي نو جنازې ورثه دا حق لري که لږ جنازه مؤخره شي نو هغې کې باس نشته. دا فرض کفایه ده که سړی زه ماله ناوخته دی او 10 منټه نه ودرېږم یا 15 منټه نه ودرېږم نو هغه تلی هم شي. دلته د یو څو مېلمنو انتظار دی نو ما ته عبداللطیف صاحب وویل چې یو دوه خبرې دی ته واورو، هسې به ولاړ یم، خیر دی وخت به قیمتي شي. مرګ خو یو ډېر لوی رښتیا دي که او په دې دنیا کې داسې خلک شته چې هغه مذهب قرآن او رسول او الله نه مني خو مرګ مني. دا دې دنیا د ټول خلکو متفقه رښتیا دي او یو مرګ چې دی نو دا ژوندو لپاره د عبرت باعث دی. الله پاک دې دا مور زموږ وبخي او بخل انشاءالله امید هو دی چې ډېر بچي علما دي او صدقه جاریه ده. الله پاک دې دا صدقه جاریه هغې له دا په کار راولي او چې کوم کمی کوتاهي شوی وي نو هغه الله معاف کړي. تاسو په ډېر تعداد کې جمع یې، زه یو خبره کوم په دې بنیاد کوم چې تاسو به دا خبره مخکې رسوئ. څه داسې ګناهونه دي چې هغه د یو کس ذاتي معامله ده او څه ګناهونه اجتماعي معنا دا ده چې یو محلې کې ټول خلک هغه ګناه کې اخته دي. چې کله اجتماعي ګناه راشي نو بیا د الله عذاب راځي. نو هر یو عالم دې باره کې بهتره خبره کولی شي. ما په نیز باندې دوه خبرې کې ټیک کړی شي نو الله پاک به هغه عذابونه نه لیږي. یوه دا خبره ده چې سود مه کوئ. دا په بیت الله شریف کې خپل مور سره زینا ده. نو زینا خو هسې ګناه دی، بیا مور سره ډېره بده خبره ده او بیا بیت الله کې او بیا 6 ځله نو دومره زیات وعید نه ده راغلی. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نو تاسو به دا څنګه سود دی، یو ها بینکونو والا سود دی هغه تاسو نشه ختمولی. خو دا مونږ چې یو بل له قرض پیسې ورکوو او په هغې باندې بیا سود اخلو دا خبره بندول پکار دي. نو ما درخواست دی زه به هم دې کې تعاون کوم، تاسو به هم کوئ چې انشاءالله مونږ به دا سود نه کوو انشاءالله. دویم گزارش دا دی دلته د خطیب صاحب دي ډېر زیات خدمات دي. دا زه چې کومه خبره کوم زه د هغې طالب یم. نو طالب خبره دومره اهمه ني خو چې استاد ورته تایید ورکړي نو بیا ډېر فایده کوي. خپل خویندې چې کوم دي هغه د میراث نه محرومه کوي. چې کوم سړي خپله خور میراث نه محرومه کړه نو د هغه روزي ارامه ده، د هغه روزي ارامه ده او هغې سره نو څه نشئ کولی، کم از کم هغه سره قرباني مه کوئ. د هغه خپله ونه شوه ستاسو به هم خرابه شي. الله دا خبر صدقه جاریه وګرځوي او زموږ د ابۍ د الله پاک مغفرت. آمین.